یو اهمه موضوع دو تیوکریسی یا مذهبی اشرافیه یا مذهبی اجارهداری او دیتا منای څه دو مقصد یې څه دی خلک یې غلط پټ کوي زه د تیوکریسی قائل یم مذهبی اجارهداری قائل یم چې کیمه مغلطی دی یا کیمه غلطی دی یا کیمه پداک شی خامې دی دغه قائل نه یم دا شای غلط پټ کیږي دغه دا شای غلط انونس کیږي تیوکریسی حاکمیت الهیه منایه دو ان الحكم الا لله یونانی لفظ دی تیوکریسی یعنی په دنیا باندې اوس صرف نظام الهی وي حکم الهی وي قانون الهی وي خو چونکه د سابقات وارک شه عیسایت په دور کې دا تیوکریسی واته ډېرې غلطۍ په دې کې وشوه ځکه چې هغې طریقه کار دا ده چې پوپ چې کوم وي هغې د چرچ هغه ملوه پادري نو هغې پلوس شو ټول احکام وي او یې بیانوي د وخت بادشاه و هغه عملي کوي نو یو دور بیا داسې حال وغواړي چې دا پوپ چې کوم وه هغې نه ناجایزه فایده واخیستل احکام یې ناجایز ظالمانه احکام وی پیدو کول ریستل وی بیا وی د وخت بادشاه ته ویلل چې یاره دا ته عملي کا بیا چې هغه ظالمانه قوانین وي بادشاه بوند وه عملي کول وی نو دغې شي عوام ډېر ځینې تنګ شي ځکه چې غلط قانونونه خو عوام ډېر تنګېږي پریشانېږي نو په عوامي خلکي کښې دا شی بدنوم راون شه چې یاره مذهب په نوم باندې قوانین غلط جاري کېږي هغې عملي کېدل هم غلط دي انتهایی د خلک نفرت نه وشه دا دور د یوناني فلسفي تخت راغلی دی دا تیوکریسی نو واته دومره پوره وشو چې بیخي دا شی د مذهب نه ډېر زیات متنفر شه دا خلک خو غلطي چا وکړه دا زه نه وایم دا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دغه لیکل کړي دي باقاعده ډېر ضخیم اوراق باندې مشتمل کتاب دی ډېر ضخیم کتاب دی په ډېر تفصیل شه دا لیکل کړي دي نو شای هغې ځایونه دومره نفرت خلک پیدا شه د مذهب نه چې مذهب نه بیخي نفرت وشه وی امیج اسلامی تیوکریسی لیا د عیسائی تیوکریسی په میان شه فرق څه دی امیج اسلامی تیوکریسی دغې قایلي دغې قایل هی دغې حامی هی مشغوړي داسې چې داسې اسلامي یو ملک مشته پیدا شي داسې اسلامي یو نظام مشته شي داسې اسلامي ملک مشته پلوس روجي چې نظام یې د تیوکریسی وي یعنی ان الحكم الا لله د احکام الهیه نفاذ وي پکښې امیج د جهاد دغه پورا دی ویلې امیج په تیوکریسی د مسلمانو او عیسائی تیوکریسی کې فرق دا دی چې عیسائی تیوکریسی کې ماوا پکښې پوپ چې څه شی بیانوي ا د مذهب دی پوپ څوک چلنج کولی نه شي چې پوپ وایي یوری بس ویل ځکه د چرچ عالم دی یا بادشاه دی یا د هغې مطلب حاکمیت دی او بادشاه دی په قانون شه د عیسایت په قانون شه دی پوپ هغه ته احکامات ته بوند دی نو پوپ څوک چلنج کولی نه شي پوپ خو مطلب غلطې ظالمانه خلک ها کېدلی شي غلط ربیع الخلق ها کېدلی شي ای وجه نه بیا مذهب ته ډېر زیات نقصان ورسېده نفرت پیدا شه امو تیوکریسی د اسلام د مذهب تیوکریسی کمپیریزم هغې تقابل د عیسایت او د اسلام په تیوکریسی کې فرق دی امو تیوکریسی شه احکام څه د عالم پلوس شه نه دي څه د پیغمبر پلوس شه نه دي څه د صحابه پلوس شه نیکې خلک پلوس شه نه دي احکام الهیه دي او احکام الهیه نه علاوه نور داسې حکمونه چې په قرآن کې نه دي د رسول الله په احادیث کې دي نو ظاهره خبره ده چې خو د مو د ټول یا د جماعت د امام یا د یو اسلامي معاشري د نماینده نه دي خو احکام الهیه دي لیا د مطلب احادیث نبویه دي لیا اجماع د صحابه دو نو د دغې وجې نه بل فرق څه دی بل فرق دا دی که نه چې په عیسایت مذهب کښې چې کیمه د کتاب آسماني دی پاک شي احکام د عبادت راغلی دي خو نظام حکومت بالکل نه هونه کې برابر کمزوری راغلی دی ډېر
څه ناڅه دی معمولي لږ قدرې چې څه سزاګانې دي شرعیه مو په اسلام کې پیران نظام مملکت دی پیران نظام اسلامی حکومت دی اسلامی نظام ریاست دی لہذا زه د زون نه یوه تیوکریسي زه یو حکم الهي زه زونه بیانولی نه شم چې مو ته الله نه ویر کړی لیا رسول الله نه ورته بیان لیا صحابه نه ورته بیان دغه وجې نه نن چې په اسلامي معاشره کې تیوکریسي لیا نظام محمدي لیا شرعي نظام عدلي دغه ذکر کیږي بیا د ځنې پوهان وایي د ځنې مطلب سکالر وایي یا د ځنې مطلب اتنټکس وایي چې یاره تیوکریسي از ناٹ اکسپټیبل دا قابل قبول نه دی په دا تیر وخت نه کې ظلم شوی دی په دا کې تنګید په دا کې سختی دو مزه یا چې په دا کې سختی نشته دا ډېر د عدل نظام دی دا د قرآن او د حدیث د صحابه او د اجماع دغه مجتهدین تحت د نظام چلول یو شال یاردو چې پکښ هر چا ته انصاف هم وایي پکښ د هر چا د حقوق پاسداری هدو د ویل اسلامی تیوکریسی د عیسائی تیوکریسی سره کمپیر کول یا د سره برابروي بلکې فرق پکښ شمیر کا په عیسایت شه په عیسایت شه تیوکریسی لوند کیم مظالم کیم ناجیز کیم نراودی ای خو میش حق قایل نه په دې خو مطلب دا نه دو چې تیوکریسی ریجیکټیبل دو ته اسلامي تیوکریسی هر ریجیکټ کا دا خو غلطه خبره دو دا خو په عقلي دلیل باندې ها ټیک خبره نه دو دا خو څه کې چې نقلي دلیل تلای درته پیش کو دغه واجه نه ان الحكم الا لله تیوکریسی مینز ان الحكم الا لله احکام ټول الله را دي تیوکریسی قابل قبول نظام دی اسلامی نظام دی اسلامی عمل دی اسلامی اقدام دی البته څوک غلط کوټ شوی دی لیا بدنم شوی دی عیسایت ته واجه نه دی عیسایت په لباس شه دی او چې کوم خلک یې ویس ریجیکټ کوي د تیوکریسي اول په معنا پوی نه دي په مفهوم یې پوی نه دي بیا کا په پوی وي د اسلام دشمن کېدلای شي او دا جمله ډیره زیاته ډینجر ډیره خطرناک ده چې تیوکریسي ناٹ اکسپټیبل دا زمانہ نه تیوکریسی اندر خوڑی رازیوت احکام الهی اردریمی طریقه حدیث نبوی اردریمی بیا خو ته د هغه په انکار شروع غلی بیا خو د کفر خطرې دی په ځنه خبره کې لہذا تیوکریسی آلریډي اکسپټیبل ها چې کوم عیسائی تیوکریسی دو لیا هغه چې د شریعت د اسلام د قران د حدیث سره متصادم دو تیوکریسی خو میشه نه مانی دا وجنه چاته دا حق حاصل نه دی چې دا بنیادی چې نه په د ملک شه تیوکریسی چې کومه دو دا ملک دی متحمل نه دی لیا تیوکریسی مطلب ظالمانه نظام دی لیا غلط نظام دی دا ډېر ډینجر خطرناک خبرې دی اولو په تیوکریسی مونږ پوهیږي چې تیوکریسی یې څه شته یو عیسائی تیوکریسی شته بیا اسلامی تیوکریسی شته کیما تیوکریسی ناقابل قبول دو کیما تیوکریسی قابل قبول دو پنا ورستو دا خطر دریم مطلق دا خبره چې تیوکریسی ناٹ اکسپټیبل لا قابل قبول نه دو ظالمانه الفاظ دي او ظالمانه جملې دي لہذا میشه دی قایل نه مسلمان دنیا دا چې څوک چې مطلق تیوکریسی قابل قبول نه دو د مسلمان جمله نه